امام ترمذی رحم الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث راوړی دی د علم د فضیلت حواله سره. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا مررتم بریاض الجنه فرتعوا، وای کله چې تاسو د جنت په باغچو باندې تیریږئ تاسو باغې کې وسرېږئ، سر پکې وکئ. مطلب دا دی وای د هغې نه پیدا حاصله کوي په هغې کې کښېنئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه صحابه کرام تپوس کوي د الله نبی د جنت باغچې هغه څه دي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي مجالس العلم، د علم مجلسونه دا د جنت باغچې دي. الله رب العالمین په دې دنیا کې د جنت باغچې چې پیدا کړي دي دا د علم مجلسونه پیدا کړي دي. نو موږ تاسو لم پکار دي چې په علم کې خپل زیات وخت صرف کو. د الله رب العالمین د کلام د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث او علم هغه یاد کو. نن سبا ډیر زیات اذان شوی دی په یوټیوب باندې، په فیسبوک باندې لوی لوی علما کرام دي، د هغوی تقریرونه، د هغوی درسونه اورو، سلسله وار درسونه شروع کو. الله رب العالمین دې د عمل کول توفیق راکړي.